السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د خیبر سیمه یو سره حاضر یم عثمان علي عثمان او ما سره د جناب شیر افضل صاحب. قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې موږ د مهنګای د ګرانتیا حواله سره خبرې اترې کوو چې عوام د دې ګرانتیا نه سونه چې د نالان دي. هغه یو متل دی وي ګډبا په خپل وهل نه خپکیږي خو د ګډې په وهلو باندې سخت خپکیږي. دا شنه کې عوام چې کوم دي هر قسم سیستم لا تړل شي او حکومت تر طرف چې کوم وي تر کوم هر څومره تکلیف ملاو شي هغه چې کوم دې برداشت کول شي. خو چې کله مو د مهنګای راشي نو هغه چې دي هر به برداشت نه شي. در سره لګا کم مهنګای چې شروع عوام ته چې کوم دې سول بالکل جو عثمان علي عثمان صاحب لکه څنګه تاسو ته مهنګای حواله سره مهنګای ډیره زیاته که څه لاس لګو نو هغه د اسمان سره خبرې کوي. مهنګای ډیره زیاته ده که تاسو ګورئ څومره رش کولې په بازارونو کې راوتی دي خو ګوري چې مطلب موږ داسې قسم څه واخلو چې هغه زموږ لپاره ښه وي بهتره وي خو چونکې دا کار د اغوستو قابل نه دی. او بله شاګرد صاحب لکه ثواب کار هم دا دی چې ته په خصیص باندې جماعت وکړي انسان چې کوم ټول عمر چې کوم مزدوري وکړي حلال رزق وګټي هغه چې کوم بیا په بچو باندې خوري او بیا د جماعت په ټیم کې خاص کار هغه څه راوړي چې کوم چې زړه ته راښکونکی څه دي. نو پکار خدا دی چې د رمضان په دې میاشت کې چې کوم هر یو څیز دونه هر ارزان شي چې خلک یې واخلي. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ دا عمل چې کوم دی دغه شنه کې راچلېږي چې هم په دې میاشت کې هر یو څیز چې کوم دی ګران شي. ما صاحب تاسو ډېره ښایسته خبره وکړله که تاسو وګورئ که نه مهنګایي خو تاسو ته ما په سټارټ کې وي چې ولې روان دی او نان مسلم چې کوم کنټري دي غیر مسلمه چې کوم ملکونه دي نو هغه غواړي چې مطلب موږ په رمضان په میاشت کې د مسلمانانو لپاره چې کوم دی هر څه ارزان هغوی له چې کوم دی مطلب ریلیف ورکړو. مسلمان ملک چې کوم دی هغه غواړي چې مطلب موږ مسلمان چې کوم دی نور هم ډېر کړو ولې چې کوم دی مهنګایي باغې سر د خواته چې کوم دی واړه او ډېره زیاته شي. نو مهنګایي خو نن سبا تاسو ګوره ډېره زیاته ده که تاسو دا رش ګورئ پرې بازارونو کې مخلوق په ګڼ تعداد سره روزي دي ډېر زیات خلک چې کوم دی په ګڼ تعداد سره روزي نو ولې غواړي چې مطلب څه واخلم تاسو خبرو وکړه چې مطلب ښه ځان لا واخلم خو چونکې هغه د اغوستو قابل دی. بالکل د اغوستو قابل خو ورته ځکه بیا نشو ویلی چې د هر انسان چې کوم دی دا ټایم کې زړه غړېږي هغه وجې زه ځانه یو داسې قسم یو داسې زړه راښکونکی څیز کوم چې زړه ته ډېر زیات مرغوب وي هغه څیز واخلم. خو چونکې هغه سره د پیسو د نشتوالي د وجې هغه بیا هغه څیز نشي اخیستلی. که تاسو شره دلته ګورئ که نه چې په سوشل میډیا باندې هم اکثره ډېر خلک داسې پوسټونه وکړي چې د غریب د خلکو لپاره د هغوی په فیور کې یو پوسټ شوی مطلب دا چې لکه تاسو که ځان رو جماعت یې کوئ نو داسې که باري رو جماعت یې کوئ نو داسې هلکه وکړئ د هغې هلکه مطلب دا چې تاسو لږې پیسې بچت کړي غریب کور ته ولګئ که فرض که تا رو جماعت یې راولي لږ ډېر راوړه هغه چې کوم یو غریب خپل ګاونډ کې همسایه ته ورکړه چې هغه هم هغه شان د ګرانۍ نه استفاده وایي. زه به دا وګورم چې هغه غریب خلک چې د هغوی خپل کورونه هم نشته هغه غریب خلک چې مطلب هغه په فوټپات باندې شپې کوي هغه ځان د خېټې لپاره هم څه یو د روزي میاشت برکت مهینه او بل د دې په شا باندې چې کوم دی هغه قسمه خلک چې د خپل خېټې د خوراک نه محروم مهنګایي ده ګراني ده. شاګرد صاحب لکه مطلب دا چې زمونږ چې څنګه د مهنګایي پروګرام زمونږ جاري دی نو په دې باندې زمونږ خبرې هم جاري دي لکه موږ چې وختي ویل چې هر یو سره چې کوم صاحب استطاعت خلک هم پکې شته هغوی ځان چې کوم څیزونه اخلي خو چونکې غریب خلک چې کوم دی هم د دې میاشت دپاره چې کوم دی ډېر ښه څیزونه اخلي خو څونه چې ګراني شروع شوې ده هغوی ځان له یو څیز چې کوم دی په هغه پیسو نشي اخیستلی کوم چې نور کله په شان دی اخیستل. د ورځ په ورځ د ګرانتیا د دې څه حل پکار دی د دې چې کوم دی سالوشن چې راوځي چې عوام ته ریلیف کم څه کم میلاو شي او بیا خاص کر که نه میلاویږي هم بیا چې دی په رمضان په دې میاشت کې چې دوی ته خو هغه څیزونه ارزان کړی شي کوم چې دوی په هغې باندې دوی جوړجې ماتوي په هغې باندې چې کوم خپل بچي را جمع کړي خپل خاندان را جمع کړي او هغوی په هغې باندې روژه ماتوي دا څیزونه به چې ورته ضروري شي چې هغه چې ورته ارزان شي غوړي شو چیني شو چای شو دا شانې کې مختلف اشیاء مختلف چې کوم اشیاء خوړ ونشي دا ورته ارزان کړلی شي. عثمان علي عثمان صاحب که تاسو ته ما سټارټ کې خبره کوم وکړله چې د ارزانۍ خبر تاسو کوم وکړله که مثال کے طور پر ارزاني کېږي نه یا مطلب مهنګایي وي مخې ته نو په دې علاقه کې داسې قسمه سرمایه‌داره خلک شته دي چې لکه څنګه انسان په خپل بچي باندې خفه کېږي په خپل کور باندې خفه کېږي او غواړي چې مطلب کور له ښه څیز راوړم بهتره څیز راوړم خپل بچي یې ښایسته وینم داسې د بل بچي هم ښایسته لیدل پکار دي داسې د بل کور هم ښایسته لیدل پکار دي. موږ په حیثیت مسلمان زموږ فرض دی لازم د موږ لپاره چې موږ د بل مسلمان ورور لپاره چې کوم دی هغه ریلیف ورکړو چې هغوی روژه ښایسته کړو د هغه مسلمان ورور
ماشومانو غاټو خويندو مې سره خلک دي چې موږ د هغه مسلمانانو په دې مخونو باندې چې کوم دي خندا راوړو مسکا راوړو نو الله تعالی به زموږ زیات خوشاله شي الله تعالی موږ غټه اجر راکړي موږ په کال چې د روزې میاشت کې سپیشلی روزې میاشت کې دی په برکت مهینه کې چې موږ کوشش وکړو مطلب هغه غریب خلک چې کوم دي خپل ځان سره شامل دي بالکل او شرف الصد لکه زموږ د اولین کې په یو خبر کې نو موږ اضافه کول غواړو هغه خلک کوم چې ځان له جماعت ماخام کې راوړي او روزه کې ماتوي نو کفرس ک نور ته هم نه وي دوره کم رو جماعتي چې تاسو خپل هم گزارنه کوي او بهرحال چې کوم ستاسو طاقت مطابق ستاسو استطاعت مطابق په گاوند کې چې کوم تاسو ډیر نږدې یو گاونډي هم د هغه ته معمولی هم د کیسې ورکړي چې ستاسو روزه چې کوم د هغه قدر هم سیوا شي په هغه کې چې کوم د ثواب کې هم اضافه شي خپل چاته چې موږ خپل علاقه وګورئ چې آیا څومره غریب خلک پکې دي څومره د غربت سره مخ خلک دي افسوس زماړه غواړي چې ښه خوراک وکړم ښه خوراک وکړم خو چونکې هغه غریب خلک هم داسې شامل دا هم په مخونو باندې لکه مسکا بالکل زموږ چې کومه نننۍ ټاک شو هغه افتتاح پذیر شوله انشاءالله په نیکسټ نوې ټاک شو کې به بیا تاسو ته موږ حاضرېږو تر دې دمه اجازه ورکوي عثمان الله